شو نو په هغه ټایم کې فصحا بلغا عرب چې وو نو په خپله ژبه کې انتها ته رسېدلي وو. یو شاعر به په زرګونو قصیده په یو مجلس کې مجلس کې به جوړه کړه، هغه به وویله. دومره چې دی نو پوهانو په خپله ژبه باندې عجیب عجیب شاعران تېر شوي وو. لیکن کله چې قرآن پاک راغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته آیتونه وورول، نو هغوی به حیرانه پاتې شو چې دا څنګه الفاظ دي. بیا به وایي چې دا نه شعر دی، چې کله به د حقیقت په سترګه باندې ورته کتل چې دا نه سحر دی، نه کذب دی، نه دغه رنګې شعر دی، بلکې دا یو عظیم کتاب، دا یو ناشنا کتاب دی. ولیکن کله بیا د معاشرې نه به مجبور وو که چېرې مونږ د دې قرار کون بیا به دا ټول مکې والا مسلمانان شي، نو د دې وجه نه به تهمت لګو په قرآن پاک باندې. د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د بدنامه کولو باندې بدنامولو دپاره به ویل قالو هذا معلم مجنون، دا دغه دی، دا لیونی دی او دا تعلیم یافته لیونی دی. معلم مجنون، تعلیم یافته لیونی دی. بیا به کله وایي دا څه دی، دا جادو دی، دا الا کوم دا پوهانې کیسې دي. ځکه که چېرې اقرار یې کړو چې بلکل دا چې دی دا زمونږ د یو انسان جوړ کړی شوي شرعي الفاظ نه دي، نو دا به ټولو مکې والو ایمان راوړو. نو دا د دې پروپګنډې د وجې نه چې دی نو هغوی بدنامول، قرآن یې بدنامو، پیغمبر یې بدنامو. زما عزتمندو تا دومره عظیم الشان کتاب دی، وهذا کتاب الله عز وجل وي عظیم الشان ولې دی؟ ځکه انزل الله مونږ نازل کړی دی، مونږ سره تعلق دی، نسبت یې مونږ ته کېږي.